الحمدلله زمونږه چې کوم د پنجپیر اجتماع وه هغه خیر عافیت سره الله اختتام ته ورسوله. دا زمونږ ټولو موحدینو وروڼو دپاره او زمونږ د پنجپیر کلي دپاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې الله خیر عافیت سره دا اجتماع سر ته ورسوله او د هر قسم شر نه الله محفوظ وساتله. زمونږه د کلي ملګري هغه مختلف شعبې وې، کنټین شعبه وه او د اوبو شعبه وه، د پارک شعبه وه او د کار پارک والا شعبه وه، استقبالیه شعبه وه. موږ سره استقبالیه چې کومه شعبه وه د هغې خدمت زموږ په حواله و. نو الحمدلله ټول ملګرو ډیر محنت سره او ډیر کوشش سره محنت کړی دی چې موږ نه څوک دلته کې خفه نشي. باقي استقبالي ډیوټي دا وه چې څومره ملګري بهر نه راتلل د هغوی انټري کوله، د هغوی نومونه یې لیکل. نو موږ ګڼ ملګري وو او هغه موږ تقریبا 4 شیپو کې تقسیم کړي وو. سهار مونځ نه بعد تر 9 پورې د یو ملګري شیپ هغې دپاره خپل ملګري خاص وو. بیا د 9 بجو نه والې 1 بجې پورې نور ملګري هغه خاص وو. بیا د 1 بجې نه والې تر مازدیګر مونځه پورې بل شیپ او بیا د مازدیګر د مونځ نه والې تر 1 پورې بل شیپ. نو 4 شیپونو کې ملګري ټول ملګرو ښه محنت کړی دی، ښه کوشش یې کړی دی. نو ټولو ملګرو موږ شکریه ادا کوو چا موږ سره دې کې ځان ستړی کړی دی، الله دې هغوی ته اجر عظیم ورکړي. باقي څومره ملګري چې دې ځای ته راغلي وو، د هر ځای نه به راغلي، پنجاب نه راغلي دي، کراچۍ نه، بلوچستان نه، د هر طرف نه راغلي دي. دلته موږ سره انټري کړې ده. نو که چاته زموږ د ملګرو طرف نه داسې ترخه خبره شوي به ني، خو هېڅ پته نه لګي، انسان دی. کله ملګری ستړی بل ملګری ورته وایي نږدې جومات راکړه یا دا ځای راله راکړه، دا ځای راته راکړه. د ده په ذهن کې هلته مخې ته کاپای کې بل جومات وي چې یاره دې ته به کسان لیږئ. نو که داسې د چا ملګرو ته دلته راغلي او زموږ د استقبالي د ملګرو نه هغوی سره داسې ترخه خبره شوي یا بدکلامي شوي، نو موږ د هغې ټولو معذرت خوایو او موږ د هغې تاسو ته معذرت کوو او تاسو به انشاءالله موږ دپاره دعاګانې کوئ، موږ به تاسو دپاره دعاګانې کوو. یو لوی کار دی چې الله دا خیر عافیت سره سر ته ورسو. نو تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، موږ به انشاءالله تاسو ته دعاګانې